بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورو پوښتنه کړې ده د طهارت متعلق. وایي د مغربي طرز چې کومې بیت الخلاوې دي، هغه بیت الخلاوې چې په هغه کې انسان په ناستې سره بولې نسي کولی، بلکې په ولاړ باندې به بولې کوي. د دې بیت الخلا استعمال څنګه دی؟ آیا دا جایز دی او که جایز نه دی؟ یا دغه رقم بیت الخلا یا دغه رقم کموډ خپل کور ته راوړل یا د کور بیت الخلا د مغرب په طرز باندې جوړول چې په هغه کې سړی په ولاړې بولې کوي، د دې شرعي حیثیت څه دی؟ آیا دا جواز لري او که نه لري؟ د دې مسلې جواب دغه دی. اوله خبره خو دا ده، تاسو دا خبره په ذهن کې ونیسئ چې په ولاړه باندې بولې کول به وقت ضرورت دا جایز دی. یعنی که چیرې د انسان ضرورت وي، انسان په ناسته باندې بولې نسی کولی بلکې دی په ولاړه باندې بولې کوي، نو په دا صورت کې د ده دپاره په ولاړه باندې بولې کول دا مطلقاً جایز دی. په دې کې هیڅ کراهت نسته، نه جایزوالی په دې کې نسته. دویمه خبره، بغیر ضرورته که چیرې د انسان ضرورت نه وي، بغیر ضرورته انسان او نارینه، خاص کر نارینه د زنانو دپاره دا حکم نه دی، په ولاړه باندې بولې کول دا خلاف سنت کار دی، یعنی مکروه عمل دی. په ولاړه باندې په ضرورت جایز دی بولې کول، او بغیر ضرورت په ولاړه باندې بولې کول دا خلاف سنت کار دی. ځکه چې نبی علیه السلام ټول عمر په ولاړه باندې بولې نه دی کړي، الا یو یا دوه واره په ولاړه باندې بولې کړي دي، هغه هم د ضرورت په وخت کې د نبی علیه السلام په ملا کې درد و، نو د درد د وجې نبی علیه السلام نسو کښېنستلی، نو په ولاړه باندې بولې کړي دي. بل ټیم نبی علیه السلام په ولاړه باندې بولې نه دي کړي. حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام به همیشه په ناست باندې بولې کولې، نو دا خلاف سنت کار دی. نو دغه رقم د مغربي طرز چې کومې بیت الخلاوې دي چې په هغه کې انسان په ولاړه باندې بولې کوي، نو دا خلاف سنت عمل دی، لہذا دا جواز نه لري، دا استعمالول نه دي پکار. یو خبره خدا ده چې دا خلاف سنت عمل دی، د سنت خلاف کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا تشبه بالکفار دی، یعنی دا د کفارو سره مشابهت راځي، تشبه راځي، او د کفارو سره په اعمالو کې په کردار کې مشابهت کول دا ناجائز عمل دی. نو په دا وجه هم د مغربي بیت الخلا استعمالول یا د هغه کور ته جوړول دا ناجائز دی، د دې څخه ځان ساتل پکار دی. در مختار فصل په الاستنجا کې لیکلی دی وکره تحریما استقبال القبله واستدبارها. وای د بولو په وخت کې قبله شریف ته مخ ګرځول یا قبله شریف ته شا ګرځول، چې ته بولې کوې شا دې و قبله ته ورګرځولې یا بولې کوې مخ دې و قبله ته ورګرځولې، نو دا مکروه تحریمی دی، یعنی حرام کار دی بالکل مطلقاً. او دا غره کوم مخ ته لیکلي دی و ان یبول قائما، او دا هم مکروه تحریمی دی، دا هم حرام کار دی چې یو سړی په ولاړ باندې بولې کوي او مستجعن یا په پروت سره بولې کوي، او مجردا من صوبه بلا عذر، یو انسان په داسې حال کې بولې کوي چې د ګردې کپړې ایسته کړې وي، یعنی لڅ لغړ ولاړ وي بولې کوي، نو دا هم بلا عذر داسې کار کول دا مکروه تحریمی دی، یعنی حرام دی. نو د بیت الخلا هم دغه حکم دی. فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 50 کې لیکلي دي یکره ان یبول قائما، وای دا مکروه دی چې یو انسان په ولاړ سره بولې وکړي. ګوره ما تاسو ته دوې حوالې پیښې کړې، په دواړو کتابو کې دا راغلی دی چې په ولاړ باندې بولې کول دا مطلقاً مکروه دی بغیر عذره، اما که چیرې د سړي عذر وي نو بیا په ولاړ باندې بولې کول دا جایز دی، بیا پروا نه لري.